الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله پاک عالم دې په معنا د دې حروفو. دا کتاب چې د شک نشته بده کې هدایت کوونکی دی د پاره د متقینانو. الف لام میم باندې لکه خبره وشولنده ذالک الکتاب باندې لا ریب فیه او هدى للمتقین هدایت په سورۃ فاتحه کې تر شو پرې خو دلته متقین کوم دی د تقوا نه دی. متقین دا جبه د متقی ده، متقین د تقوا نه دی، تقوا د وقایت نه دی. دا په معنا د حفاظت او د بچ ساتلو سره. او امام قرطبي د ابن فارس ته نقل کړی دی چې د تقوا اصل معنا چې دا قلت الکلام دی، خبرې کمې کوله. نو دا لغوي معنا چې دا شرعي معنا کې مراد دی. متقی هغه سړي ته ویل کېږي چې هغه کمې خبرې کوي، د فضول خبرو نه چې کوم دی ځان ساتي. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دې دا معنا کوي. د دې مختلف تعریفات نقل شوي دي د صحابه کرامو نه، د تابعینو نه، تبع تابعینو نه، د دې امت غټو علماو نه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الذي يتقي الشرك والكبائر والفواحش، متقی هغه سړی دی چې ځان د شرک ساتي، د غټو ګناهونو، د بې حیايي نه. او بعضې وایي چې د دې تعریف دا دی لکه خازن دا تعریف کړی دی یا روح المانی والا، الله يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك. چې تا ونویني خپل مولا په هغه ځای کې چې ته د هغه ځای نه منع کړی او تا ورک نه کړي د هغه ځای نه چې تا ته د حاضرېدو حکم کړی دی، امر یې کړی دی. کوم کارونه چې د کوم ځای نه منع کړی د هغه ځای نه چې کوم دی هغه منع شه، هلته مه ځه. کوم ځای کې چې وایي دا کار کوه نو په کار دا ده چې هلته ته حاضر شي، دقه سړی متقي دی. علي رضی الله عنه فرمایي چې تقوا چې دا هغه ترک الاصرار علی المعصیة و ترک الاغترار بالطاعة، چې همیشوالی په ګناه باندې نه کوي او په طاعت باندې غرور نه کوي، دقه سړی متقي دی. دا تقوا ده. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې تقوا دا ده چې الله ترى نفسك خیرا من احدنا، چې ته خپل ځان د چا نه غوره نه ګڼې، دا تقوا ده. متقي هغه سړی دی چې ځان د چا نه بر نه ګڼي. د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه نه دا معنا هم نقل ده. متقي هغه چاته وایي چې د هدایت په لاره باندې د تلو په صورت کې د الله تعالی د یری او د عذاب نه یریږي، او د الله د دینه د تصدیق او د هغې باندې د تلو په صورت کې د الله تعالی د رحمت امید ساتي. نو دا تقوا ده. کوم سړی چې دا کار کوي هغه متقي دی. دغه شانتې طلق بن حبیب هغه وایي چې التقوا ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تقوا دا ده چې ته عمل وکړې د الله په طاعت باندې په یو دلیل سره د الله طرف نه، او په هغې باندې د الله د ثواب امید ساتي. وان تترك معصیة الله على نور من الله تخاف عقاب الله، او معصیت او ګناه پرېږدي دا هم په دلیل سره چې هغه د الله د طرف څخه تا ته میلاو دی، او ته یریږي د الله د سزا نه. نو دا چې کوم دی تقوا ده. او قتاده نه نقل دی چې د تقوا او د متقي تعریف دا وروستني آیتونه دي. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. چې هغه کسان چې ایمان راوړي په غیبه باندې او د مانځه پابندي کوي او د الله په لاره کې خپل مال خرج کوي، په مخکانو کتابونو او په دې کتاب باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي، نو شا کې دا کارونه جو متقي دی. او بل تعریف دا دی چې امتثال الاوامر و اجتناب النواهي مع الخوف، چې کوم کارونه د کولو دي هغه سړی وکړي، او کوم چې د نه کولو دي د هغې نه ځان وساتي سره د یاري نه چې د الله پاک نه یریږي. او ښه تعریف چې دی حدیث کې راغل دی چې لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به بأسنا. تر هغې پورې یو بنده تقوا ته نشي رسېدی، دی د متقینو نه جوړېږي تر دې چې پرېږدي هغه شی چې په هغې کې څه باک نه وي، د یارې د هغه څه نه چې په هغې کې باک وي. یعنې کوم چې مباح کارونه دي هغه هم د دې یارې نه پرېږدي، هسې نه چې په دې کې ګناه وي.
مباح کارونه مباح کارونه څه دي؟ مباح کارونه چې دی هغه خوراک سکاک دی ګرځېدل دی سیل چکر دا مباح کارونه دي لیکن دا هم سړی پرېږدي هسې نه چې په دې ګناه نو دا ډېر خوراکونه کوله او ډېر ګرځېدله چکر یې لګوله داسې ډېر کارونه مباح هغه هم بیا وبال جوړ شي نقصان یې په هغې کې او بل تعریف د دې دا د عیسی علیه السلام نه یو سړي تپوس وکړو چې بنده به د الله تعالی رښتینی او حق متقي هغه کله جوړیږي نو هغه ورته ووایي تحب الله حبا صادقا من قلبك وتعمل جسدك ما استطعت في طاعة الله وترحم بني جنسك وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته إلى غيرك فإذا أنت تقي الله تعالى حقا چې د الله سره رښتینی محبت کوي د زړه نه او د خپل بدن چې دی د خپل وس مطابق د الله په طاعت کې په بندګۍ کې ولګوي او د خپل همجنسو سره رحم کوي هغه کار چې هغې ته په خپله راتګ نه خوښوي نو بل سړی هم د هغې نه منع کوي چې هغه ورته هم را نشي بس په دغه وخت کې ته د الله پاک متقي بنده یې رښتیا دا د عیسی علیه السلام تعریف دی عمر بن عبدالعزیز هغه رحمت الله علیه هغه وایي چې دا تقوا دا نه ده چې سړی د ورځې روژې نیسي او د شپې تهجد کوي لیکن تقوا دا ده چې کوم شی الله پاک حرام کړی دی دا هغه پرېږدي کوم چې الله فرض کړی دی هغې باندې راتللو کې نو چاته چې د دې نه وروستو بل څه یو د خیر کار نصیب شو دا خو زیاتې کړی کار دی لیکن د حرامو نه ځان ساتل او د فرایضو ادایګي دا تقوا ده معاذ بن جبل رضی الله عنه تچاوي چې من المتقون متقیان څوک دي هغه ورته وایي قوم اتقوا الشرك وعباده الاوثان واخلصوا لله العباده دا قوم نه چې الله نه یریږي شرک نه یریږي او د عبادت د بوتانو نه یریږي عبادت د الله لپاره خاص کړی جو دغه متقی دی بل حدیث کې راځي موسی علیه السلام فرمایل چې ای زما ربه ستا په بندګانو کې متقي انسان څوک دی نو الله پاک ورته فرمایل چې الذي يذكرني ولا ينساني هغه سړی متقي دی چې هغه زمانه ما یادوي او ما هیروي نه دغه سړی متقي دی او چا دا هم ویل دي چې اصل د تقوا چې دی هغه دا آیت دی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر دا آیت چې دی چې په دې کې امر دی په عدل او په احسان او په انصاف او په دې سره او خپلوانو ته حقونه ورکوله او د فحشا او د بې حیایي او د دې کارونه ځان منع کوله نو دقه آیات کې چې کوم احکامات راغلي دي د کولو او د نه کولو دا تقوا ده او پنځلسم تعریف چې دی هغه دا چا کړی دی چې المتقي من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفاء دا امام رازي وایي متقي هغه سړی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې رواني دنیا شاته وغورځوي او خپل نفس په اخلاص باندې مکلف کړي په وفا باندې او د حرام او د بې وفایي نه ځان ساتي دقه متقي دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه وایي چې لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يدع ما حاک في صدره نه رسي یو بنده حقیقت د تقوا ته تر دې پورې چې پرېږدي هغه شی چې هغه د په سینه کې شک پیدا کوي چې کوم کارونه سړي په زړه کې شک پیدا کوي نو هغه پرېږدي بس دی متقي دی دا نبی علیہ السلام نه چا تاسو کو د یو مسالې په باره کې نبی علیہ السلام ورته استفت قلبک د خپل زړه نه تاسو کا د زړه نه بعضې داسې کارونه چې هغه سړی کوي نو په سړي باندې اب بوج کېږي یریږي چې دا کار ټیک نه دی نو په خپله هغه کار پته لګي دا د ګناه کار دی نو سړی ځان منع کړي او بعضې کارونو باندې سړی مطمئن وي چې کوي خوشحاله وي چې دا ښه کار دی د نیکۍ کار دی نو دې کې بیا مفتي ته هم ضرورت نشته چې د مفتي نه تپوس کوي او د خپل زړه نه تپوس وکړي چې هغه ورته څه فتوا ورته بس هغه ټیک ده عمر عنه د کعب الاحبار نه هغه تپوس کړی دا د تقوا مثالونه دي او ابو هريره رضی الله عنه هغه هم چا تپوس کړی چې متقي چاته وایي نو هغه ورته جواب ورکړ چې هل اخذت طریقا ذات شوکنا چې ته په داسې لارې باندې تللی چې هغې کې غني ازغنه لار هغه وي او په هغه وخت کې تا څه کوله هغه وي زه په احتیاط باندې تلم او پیسې مې پورته کړې نو کعب الاحبار ورته هم دغه تقوا ده تقوا هم دغه ده په خارستان کې د ګذر د قدم ده په هنر
هله به تیر شي سلامت چې جامتن ونغاړي. حافظ الپوریم دغه دې حدیث ترجمه کړه. په خارستان کې د خار په علاقه کې د ازغو په علاقه کې د ګذر د تل دي نو قدم په احتیاط باندې کېږده په هنر باندې هله به تیر شي سلامت چې جامتن ونغاړي چې دا جامه او دا تن ځان ته راونغاړي نو هله به بیا صحیح سلامت تیر شي او که دغسې نه بیا خو سړی غني نه شي که نه. او دویم مثال چې دی هغه نبي علیه السلام د بارغه ورکړ دی چې تقوادار سړی په شان ته د مرغه دی چې هغه احتیاط کوي احتیاطه. او بل حدیث کې هم دغه شرط راځي چې جنت ته به داسې قومونه داخليږي چې د هغو زړونه به د مرغانو د زړونو په شان دي. د مرغانو سره یره ډېره زیاته او احتیاط یې ورسره او زړه یې یریږي رپېږي که دوی دا مرغان چېرته لاړ شي بهر ته نو چې اوبه څکي د سر کته کې بیا بره وګوري اخوا دېخوا شي څوک شتی نه ښکاري چې ما چېرته نقصان راته ونه رسوي. که دانې خوري یا نور خوراک خوري نو سر کته کې بیا اخوا دېخوا ګوري. په هر دغه کې احتیاط کوي چې هسې نه چې څوک مې ښکار کې ومینه سي نو دغه احتیاط پکار دی. نو متقي بې پروا انسان ته نه وایي چې د خولې نه یې څه راوختله او کوم ځای ته لاړ او څه شی وکوت او څه شی وخوړه په خوراک کې چې کوم دی احتیاط نه کوي په څښاک کې احتیاط نه کوي او په تلو راتلو کې احتیاط نه کوي نو دا متقي نه دی. متقي هغه سړی دی چې په هر ټایم کې چې کوم دی دا احتیاط کوي چې په دې دا خورم دا شی حلال دی که حرام دی زه په دې لارې ځم دا تله زما دپاره حلال دی که حرام دی او زه چې کوم دی دا جامه اغوندم دا جامه زما دپاره حلاله ده که حرامه ده. نو که دغسې احتیاط په یو سړي کې پیدا شو دغه سړی متقي دی. نو دې وجې نه واړو ګناهونو نه ځان ساتل دا هم تقوا ده او دا واړه ګناهونه غټ ګڼل پکار دي واړه ګڼل نه دي پکاره ځکه چې دا واړه ګناهونه باندې سړی عادت شو نو دی بیا غټ ګناهونه کوي نو بس بیا دی د کار نه وځي د نیکۍ کار بیا د ده نه کېږي. نو دې وجې نه شعر هغه په دې ابن کثیر روح المعانی او دا د مفسرین دا شعر راوړی چې خل ذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. پریک د ګناهونه واړه او غټ دا تقواداري ده. اکوا کار په شان ته د هغه تلونکي چې هغه په یو ځمکه باندې روان دی خو هغه ځمکه د ازغو ده چې هغه احتیاط کوي او ګوري هغه غني منې چې ده ته رارسي. نو لا تحقرن صغیرة دا واړه ګناهونه دا سپک مه ګڼه ځکه چې غرونه چې دي دا د وړو ګټو نه جوړ شوي دي. دا غرونه د وړو ګټو نه جوړي نو که دا واړه ګناهونه سړی کوي نو دا بیا سړی چې کوم دی هغه غټو ګناهونو ته ورسوي نو بیا سړی د هغې نه خلاصېږي تر دې پورې چې د ده دا زړه تور شي بیا ټول تک تور شي بیا د نیکۍ کار ته نه کېږي. الله پاک دې زمونږ د نیکۍ کار نصیب کړي د بدو کارونو دی الله پاک موږ بچو ساتي.